السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده دوستان تاسو ټول بخیر. دی وخت کې چې کوم مرګري په خروج عوده باندې دی په پاکستان کې دی یا په کوم ملک کې دی دوستانو دا کستاسو خروج عوده ختمي نو خپل خروج عوده سیوا کوي د پلیټ په حواله سره ما ډیرو مرګرو ته پوسونه کړو چې یاره عمر به سو وکړو زمون خروج عوده اوس چا په 2 مارچ باندې ختمه چا په 25 فروری باندې ختمه سو وکړو وسه آیا فلایټ به د مې پوری بزی کنه دا خو ما تاسو ته ویل دا ډیر چې کله دا ګورنمنت ورکړل د سعودیانو د پاره ورکړی د ګورنمنت سعودیانو د رامنې کولو د باره چې سعودیان بهر ته نشي تللی که نه اما چې کومه جزوي پابندي ده دوستان دا ویډیو که اوږده شي نو زما د پروفایل نه زما یوټیوب چینل باندې بیا پوره ویډیو وګورئ ځان پرې ښه پوهېږئ نو اوس چې کومه جزوي پابندي چې کومه لګېدلې وه په هغې کې پاکستان هم شامل نو انشاءالله ختم شي ډېر زر ځکه چې په اوس په د دې 20 ملکونو نومونه په توکلنا کې هم راغلي دي لکه د دینه چې کم خلک راغې نو هغه به 15 ورځې به هغه بیا کورنټاین بیا به ډایرکټ فرش کورونا بل ټیسټ کوي چې ټیسټ یې کله نیګیټیو راغی نو هغه بیا کار دپاره وځي که مخکې ستاسو خیال نو مخکې به چې کوم پی سی آر ټیسټ باندې رال نو ټیسټ ته ضرورت نو خلک به تله کار له اوس داسې دي چې اوس چې کوم کسان راله د دې ملکونو د دې 20 ملکونو نه نو په هغې کې دوی به 15 ورځې به کورنټاین دا به ضروري او توکلنا ایپ به ورسره دا به کورنټاین او د کورنټاین کېدو نه پس بیا فرش ټیسټ به کوي چې ټیسټ یې کله نیګیټیو راغی نو الله د ټول مسلمانانو سره د دې مرض نه نو د هغې نه پس بیا دیو کار ته وځو انشاءالله د کوم ملګرو چې خروج عوده ختم دي هغوی د کوشش دې وکړي رسوم د جمع کې خپل خروج عوده د سیوا کړي نو انشاءالله چې کله هم د خیر سره د پابندي ختمه شي زه به تاسو سره دغه شیر کړم د الله فضل و کرم سره تاسو انشاءالله الله خپل کاروبار له په خیر خیرت او په خیر او عافیت سره واپس راوله د خیر سره والله هر قسمه مشکلات او مصیبتونه نه وساته انشاءالله او دغسې انشاءالله چې کله امید دې ډېر زر انشاءالله نو بیا د خیر سره تاسو راځئ د خیر سره الله هم کامیاب او په خیر خیرت سره واپس راوله